واده شوې ځوانه جاناناوې ولې قتل شوه؟ قتل دا واردات په کومه بېرحمانه طریقې شوی و؟ دا شک ولې و او دا شک څه و؟ یوې ځوانې جینۍ خپله رشته داره جینۍ ولې قتل کړې وه؟ اخر انسان په چا اعتبار وکړي؟ دې کیس کې د پولیس څه غفلت و او اف ای آر څومره تاخیر سره درج شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو مرګرو، دا د جون 2024 میاشت وه. د 400 روډ باندې یو کلی دی، هغې زنانه رپورټ درج کړی د فقیر آباد تاڼې پولیس ته ویلي دي چې یاره هغه او د هغې لور په کور کې موجود و. دې زنانه پولیس ته ویلي دي چې د دې لیورځی ده، د هغې واده دلته فقیر آباد کې شوی دی. هغه راله دې کره به طور میلمنه، او چې کله واپس تله نو د دې لور یې ځان سره بوتله د مدعیه، لکه د چې کومې میلمنه راغلې وه دې ځان سره د خپلې د تره لور میلمنه ځان سره بوتله. مور ته یې ویلي وي چې زه ځان سره دا فقیر آباد ته بوځم. دا کومه جینۍ چې دې ځان سره بوتله نو د دې 3-4 کاله پهله واده هم شوی و. دې زنانه ویلي دي چې دا دواړه د تره لوریانې لاړې هلته فقیر آباد ته د خپل کور ته. دا وایي چې ټوله ورځ تېره شوه، بیا مازدیګر دې ته اطلاع میلاو شوه چې یاره د دې دا لور چې کومه تره لور سره تلې وه د هغې خو طبیعت صحیح نه دی، هغه خو په الارج کې پرته ده. دا وایي دا زر د کور نه راووته، په ایمرجنسي کې راله الارج ته. چې کله دا وایي زه راورسېدم نو د دې لور بېهوشه وه. بیا لږ ساعت پس هغه چې کوم ده وفات هم شوه، سی ورکړه. دې پولیس ته ویې چې یاره کله د دې دا لور د خپلې تره لور سره راتله نو دا خو بلکل ټیک ټاک وه، طبیعت هم صحیح و. دې پولیس ته دا شک ظاهر کړه چې یاره د دې شک دی چې د دې د لور له خپلې د تره لور په څه زهر ورکړی دي. بیا چې کله پولیس دا بیان واورېدل نو بیا د فقیر آباد تاڼې پولیس د هسپتال کې چې کوم پولیس هغې فقیر آباد تاڼې پولیس ته اطلاع وکړه. پولیس د دې ښځې بیان واغشتو او د دې شک په بنیاد باندې چې کومه جینۍ مړه وه د هغې لاش یې واغشته، پوسټمارټم دپاره یې مردخانې ته ولېږه او په دې کیس کې دریافت شروع کړو. پولیس وایي په دې کې دریافت شروع 9 میاشتې چې تېرې شوې نو د وروستو ورځو کې بیا د پوسټمارټم رپورټ رالو او هغې کې د ډاکټري رای مطابق چې کوم په اف ای آر کې هم ذکر شته چې دا کومه جینۍ مړه وه وایي دې له زهر ورکړی شوي و، په هغې د وجې نه د دې مرګ هم شوی دی او دا زهر دې له په جوسو کې ورکړی شوي و. کومه جینۍ چې مړه وه د پوسټمارټم رپورټ نه پس د هغې مور بیا یو ځل پولیس راوغوښته، د هغې بیان یې واغشتو. هغې ښځې بیا هم دا بیان وکړو چې یاره د دې دا لور په خپل مرګ نه وه مړه، هغې ته سټارټ کې هم دې ته شک و. دا وایي چې اوس خو پوسټمارټم رپورټ هم رالو، د دې په رپورټ باندې پولیس د دې مړې جینۍ د تره لور او د هغې د فیملي 3 کسانو خلاف د 302 اف ای آر وکړو. رای چې د ډي پي پي نه واغشت نو هغه هم ورته وایي چې په 302 کې په اف ای آر پکار دی. نو دې ملزمانو خلاف فقیر آباد تاڼې پولیس اف ای آر درج کو او په دې کې بیا د هغې تلاشي هم شروع کړی دی. دې حوالې سره چې کله بیا موږ د فقیر آباد تاڼې پولیس سره خبرې وکړې نو د هغې وینا دا وه چې هغې په دې کیس کې اف ای آر درج کړی دی او په دې کې 2 کسان چې کوم دي هغې ځان له ضمانت هم کړی دی او کوم 2 ملزمان چې پاتې دي د هغې د ګرفتارۍ دپاره هغې کوششونه جاري کړي دي. پولیس نه علاوه چې کومه جینۍ مړه ده د هغې فیملي په پولیس په دې ټول اوسه پورې چې څونه پروسس شوی دی په هغې باندې د هغې ډېر سخت اعتراض دی. د هغې وینا دا ده او د هغې د دې وینا پولیس هم تصدیق کړی دی، خو پهله تاسو د هغې وینا ویم. کومه جینۍ مړه ده د هغې مور دا وینا ده پولیس ته چې یاره دا اوسه پورې دی کې پوره تفتیش صحیح نه دی شوی. دا کله چې د دې لور مړه شوه نو په کوم کور کې چې دې له زهر ورکړی شوي د هغه کور نه صحیح شواهد نه دي راوچت شوي. بیا چې کله ما دا خبرې د فقیر آباد تاڼې پولیس سره ډسکس کړې نو د هغې وینا وه چې او کله دا وقوعه شوې وه نو واقعي په هغه ټایم کې چې کم پولیس وو نو هغې د موقع ته چې کله تلي وو نو د هغه ځای نه صحیح پراپر شواهد نه دي راوجد کړی او په هغې په وجه باندې دوی د هغه پولیس اهلکارانو نه جواب هم طلب کړی دی او نوټس هم ورکړی دی چې ولې تاسو دې ټایم کې غفلت کړی دی. چې ما تاسو ته وویل د جینۍ د مور هم دا وینا ده. دا یو ځوانه جینۍ ده، هغه مړه شوې ده، معمولي خبره نه ده. پولیس افسرانو له پکار دي چې څنګه د پولیس خپل اهلکاران هم مني چې په دې کې غفلت شوی دی. کومه جینۍ چې مړه ده د هغې د مور پلار چې کوم دي د هغې اعتراضات په پولیس باندې نو په دې کې یو ټیک ټاک پراپر انکوایري پکار ده چې که فرض کو دې کې چا غفلت کړي وي نو چې هغې ته دې سخت نه سخت سزا میلو شي، ځکه چې دا خو لکه مطلب یو دونه ډېر زیات ډیلی شو. یو کله چې دا ظاهره خبره ده کله چې دا وقوعه شو نو هغه ټایم کې په موقع باندې به خامخا څه نه څه شواهد وو که پولیس هغه اغشتي نو په دې خبره کې بیا هېڅ شک نشته چې ملزمانو ته به سخت نه سخت سزا میلو شوې وه. ځکه چې اکثر مونږ ګورو په ډېرو کیسونو کې د عدالتونو همدا وینا وي چې یاره ملزمان ځکه خلاص شو چې د پولیس تفتیش صحیح نه و. د پولیس تفتیش څه وي خو هغې کې بیا چې کوم شواهد دي هغه پوره نه وي نو دې کې خامخا پکار ده چې پوره تحقیقات وشي. او دې کې دویمه خبره چې کوم ده دې کې چې کوم اف ای آر کې لیکلي دي چې د دې جینۍ مرګ د خپلې تره لور په دې کړی دی چې د دې ته څه شک و نو لږ احتیاط کول پکاري، شکوک و شبهات پهله سر ته رسول پکاري، د هغې نه پس بیا خبرې کول پکاري. مرګ چې کوم دی دا د خبرو او د فیصلو حل نه دی.